زبیده د هارون رشید رحمت الله علیه بیبي وه. دې یو ډېر زبردست کار کړی و. نهر زبیده چې ورته وایي حاجیانو ته به ډېر تکلیف و د اوبو. د هغې لرې ځای نه هغه نیر راوستلو چې دې نه به حشراتو مبشراتو ته او ځناورو ته او انسانانو ته هم پیدایي. نو چې کله دا وفات شوه نو دوی ویې چې زما خو ډېر ښه کارونه کړي دي. نو چې کله وفات شوه د الله جل شانهو په دربار کې پیښ شوه. الله جل شانهو ته پوښتنه وکړه زبیدې ما لپاره دې څه راوړي دي؟ هغې ورته عرض وکړي الله پاکه ما خو دغه نهر هم کنستلی دی په دې نیت مې کنستلی چې خلکو ته پیدا ورسي حاجیانو صاحبان ته او ځناورو ته د دې نه به وبس کې ډېر تکلیف و. الله جل شانهو ته وفرمایل چې زبیدې دا خو تا دغه د پیسو نه کړي دي د بادشاهت یعنې د فنډ د پیسو نه دي کړي دي. ته خپل داسې ماته یو عمل وښایه چې په هغې زه ته وبخم. نو زبیده بیا فرمایي چې زه داسې ویرېدم چې الله جل شانهو ته به څه ښیمه. نو الله جل شانهو ته وفرمایل ای زبیدې یو عمل دې را سره شته دی یو عمل دې را سره شته. زبیدې زړه کې وي چې څه عمل به وي. نو الله جل شانهو ته وفرمایل ای زبیدې کله چې تا روټۍ خوړله وږې شوې وي او تا روټۍ نوڼۍ راچوته کړله هغه نوڼۍ چې تا کله خولې ته کوله نو دغه وخت کې ویلی شو الله اکبر الله اکبر. اذان شروع شو. تا هغه اذان چې کله شروع شو ستا سر نیم پټ و نیم ښکاره و. تا هغه روټۍ کېښودله زما د نوم احترام دې وکړو زما د نوم قدر دې وکړو. هغه روټۍ تا کېښودله خپل سر دې پټ کو. کله چې اذان ختم شو بیا د روټۍ خوړه. تا زما د نوم عظمت وکړو تا زما د نوم احترام وکړې زبیدې زه ستا ته ما بخلي په دقه یو عمل دې ما وبخلي کوم چې تا زما د نوم احترام او عزت وکړو. د هغې وجې نه تا هغه نوڼۍ لږه لیټ کړه هغه د روټۍ لقمه دې لږه لیټ کړه. زه د هغې د وجې نه ستا ما مغفرت نصیب کړو. الله جل شانهو په وړو وړو خبرو باندې د مسلمانانو هغه مغفرت کوي عزتمند مسلمانانو. نو د الله جل شانهو په مخلوقاتو هم رحم وکړو. الله جل شانهو فرمایي تاسو زما مخلوق رحم وکړئ زه په تاسو وکړم. تاسو په ځمکه والو باندې رحم وکړئ اسمان والو په تاسو باندې رحم وکړي. راځئ چې نن د الله جل شانهو په ټولو مخلوقاتو باندې رحم وکړو. الله جل شانهو امر وکړو.